22 जनवरी باندې با په برټش اسمبلی کې هم د پی ټی آی د 26 نومبر کارکنانو د لپاره आवाज اوچتیږي جی شهباز ګل ټویټ کړی دی چې په 22 جنوري باندې په برټش اسمبلی کې هم د هغه کارکنانو د لپاره आवाज اوچتیږي کم کارکنان چې شهیدان شوي دي په برټش اسمبلی کې کم کارکنان چې بې درکه شوي دي یا کم کارکنان چې زخمیان دي د برټش اسمبلی کې با د 26 نومبر مکمل سانحه مکمل واقعیا بیانېږي او د پی ټی آی کارکنانو د لپاره به आवाज اوچتیږي لکه دا یو قسم لا خبره هم ده یو قسم لا خبره داسې نه ده کچېرې په برټش اسمبلی کې دغه رنګ د واقعیت بیانېږي د پاکستان نیگیټیویټي شو کیږي نو په پاکستان باندې مختلف قسم بندیزونه هم په انټرنیشنل سطح لګېدی شي چې د هغې نقصان ډایرکټلی په عوامو باندې دی لکه دا خلک سری دی خو د مسلم لیگ نون حکومت دی دی خو ټول په بهر جون کوي دی په پاکستان کې صرف حکومت د پاره دی پاکستان د پاره راځي شهباز شریف ته مریم نواز دا نواز شریف ته بس حکومت په ختم شي بیگ بوتړي وزیر روان بشي دی په پاکستان کې څه کوي که ګرانېږي خو زما استاد لپاره ګرانېږي زما د استاد لپاره جینا حرام کیږي په پاکستان کې نو یو قسم له خبره هم دا یو قسم له خبره په دې وجه نه ده کچېرې بندیز خو مکه په انټرنیشنل سطح په پاکستان لګي مختلف قسم بندیزونه لګي دي چې هغه کې پاکستان ته باري نقصان کې دي شي